دا فصل بیان د دې خبرې کې دی کلی په 15 قسمه دی ماتن سے په متن کې تقسیم د لفظو کو کلی او جزی ته خدا جزی بیا پرې خو ولې جزی مقصود نه دی کلی مقصود دی ځکه موقوفن علیه نه مقصود دی مقصود د منطقیانو په علم منطق کې دو بحث دي یو بحث د معارف دی چې هغې ته موصل تصوري وایي او البحث د حجت دی چې هغې ته موصل تصدیقي وایي منطقیان او دا دو بحث ولې مقصود دي په دې فن کې ځکه چې مقصود په هر فن کې احوال او احکام د موضوع د علمي موضوع د علم منطق موصل تصوري او تصدیقي دي معارف او حجت دي نو دی به بحث د معارف او حجت کوي دا معارف چې دی جوړېږي د کلیات خمسه نه دا کلیات خمسه موقوفن علیه د معارف دي پوهېږي او بحث د موقوفن علیه د شي نه ضروري وي ځکه د موقوف وجود په موقوفن علیه باندې موقوفه دی نو معارف د کلیات خمسه نه جوړېږي او هغه موضوع د مقصود د په دې فن کې د دې وجې نه چې د کلیات خمسه نه جوړېږي نو کلي مقابل د جزي دی تقسیم د لفظ کلي او جزي ته وکړه دا کلي مقصود او د جزي نه یې ولې بحث وکړه تقسیم جزي ته هم کړ دی لکه دا جزي د کلي مقابل دی والاشیاء تعرف باضدادها و مقابلاتها تقسیم کلي او جزي ته وکړه نو جزي بیا په ځای پرېښو که د جزي نه خو معارف نه جوړېږي معارف خو د کلي نه جوړېږي د کلي بحث په ځای پرېښو او د دې کلي تقسیم اوس کوي کلیات خمسو ته او په کلیات خمسو کې چې جنس او فصل دي د دې نه معارف جوړېږي هغې ته حد وایي او د عرض عام او د خاصې نه معارف جوړېږي هغې ته رسم وایي دقه یې مقصد و نو اول د کلي تقسیم کوي کلیات خمسو ته وی کلی بر پنج نواست کلی پا 15 قسمه ده پا عربی که چه تا عبارت جوڑا وی دسی با جوڑ کئی والکلی ینقسم الى اقسام خمستنا کلی تقسیمی گی 15 اقسام تا جنس دا جنسون چه ده پا عبارت تا کتاب ملاکی دا ماتن کی دا خبر د مبتدای محذوفی دی تقدیر د عبارت داسې دی چې احدها جنسون یو د دې کلیات خمسو نه سره جنس دا ونوعن عطف دی په جنسون باندې نو حاصل دا دی چې وثانیها نوعن دوی مسله نوع ده وفصل وثالثها فصل نو دریم قسم د کلیات خمسو نه سره فصل وعرض خاص او څلورم قسم عرض خاص دی یعنی عرض خاص خاصت مراد ده او پنځم قسم عرض عام وخامسها عرض عام پنځم قسم د اقسام د کلینا عرض عام دی څو شو لکه ټول جنس نوع فصل درې خاصه عرض خاصه ورته وایي خاصه سلور عرض عام 15 په دې کې وجه د حصر په کار ده په تقسیماتو کې خود نه ده ویلې ځکه چې مدار د متونو دا متن دی مدار د متونو اختصار دی وجه د حصر د کلی په کلیات خمسو کې دا ویل په کار دي دا وجه د حصر څه ته وایي په دې تقسیماتو کې دا ضروري ده چې مقسم با په اقسامو کې منحصري بند وي او د بند دا معنی چې لا ازید ولا انقص چې دا اقسام د دې مقسم به نه زیاتې او نه به کمي نو په تقسیماتو کې لابودي دا د حصر د مقسم نه په اقسامو کې او دا حصر یو مدعا د تقسیم ده چې د دې مقسم دومره اقسام دي لا ازید نه زیات دي ولا انقص او نه کم دي په دې باندې دلیل ویل پکاري
اگر دلیل تا وجه د حصر او دلیل له حصر وي. دلیل له حصر د مقسم په اقسامو کې، وجه د حصر دلیل له حصر. لکه دا تقسیم چې دی دا یو مدعا ده او مدعا نظري ده او دلیل غواړي. لکه دلته کې مدعا موږ څنګه کېښوده والکلی والا خمسة اقسامنا، کلی په پنځه قسمه دی، لا ازید زیات هم نه دی د دې پنځونه ولا انقص او کم هم نه دی د دې پنځونه. دا خو مدعا شوه که نه چې کلی په پنځه قسمه دی، نه زیات دی نه کم دی. دلته کې د مدعا چې نظري نو سائل به تپوس د دلیل کوي. سائل به سوال کوي چې لما دا کلی ولې په پنځه قسمه دی، نه زیات دی نه کم دی. نو دغه ځای کې به ته دلیل له حصر وایي. هغې ته وجه د حصر وایي. دا وجه د حصر په دوه قسمه راجع، یو حصر عقلی دی او بل حصر استقرایی دی. حصر عقلی کوم ته وایي چې اقسام د مقسم دایري په مابین نفي د اثبات کې، چې اقسام د مقسم دایري په مابین د نفي د اثبات کې او عقل موجود د قسم آخر نه وي، دې ته حصر عقلی وایي. څنګه چې اقسام د مقسم دایري په مابین د نفي د اثبات کې او عقل موجود د قسم آخر نه وي. ولې نفي اثبات نقیضین دي، د نقیضینو په منځ کې واسطه نه، دې ته حصر عقلی وایي. وجه د حصر عقلی یو حصر استقرایی دی، هغه دا دی چې اقسام د مقسم دایر په مابین د نفي د اثبات کې نه وي، خو د اقسام د مقسم موندلی شي په تتبع او په استقرا سره، په تفتیش او په تلاش سره. یو سړي د دې مقسم د اقسامو تفتیش او تلاش کړی، دغه اقسام یې موندلي، خو دایر په مابین د نفي د اثبات کې نه وي. نو دې ته وجه د حصر استقرایی وي. او په حصر استقرایی کې دا قانون دی چې یو سړي کوشش کړی دی په مقسم پسې اقسام ولا په تفتیش او په تلاش او په کوشش سره موندلی، خو عقل موجود د قسم آخر دی. که د دنه یو سړی له پاسه بل را پاسې او له دنه زیات کوشش وکړي څلور اقسام بیا مومي، نو لا ضیر فیه، بیا پای کې څه ضرر نه وي. خو چې کومه وجه د حصر عقلی وي په هغې کې بیا د اقسام نشي موندی څوک. او په حصر استقرایی کې په کوشش موندلی شي دي، نو که یو سړی د دنه زیات کوشش وکړي او نور اقسام بیا مومي نو موندی شي. تاسو پېژنده په تقسیماتو کې لابودي وي د حصر د مقسم نه په اقسامو کې. او دغه حصر په دوه قسمه دی، د دې لپاره وجه پکاري، وجه دلیل ته وایي. او دا حصر په دوه قسمه دی، یو حصر عقلی دی او بل حصر استقرایی دی. نو حصر عقلی څه ته وایي چې اقسام د مقسم دایري په مابین د نفي د اثبات کې او عقل موجود د قسم آخر نه وي. او استقرایی څه ته وایي چې اقسام د مقسم موندلی شي په تتبع او په استقرا سره، دایر په مابین د نفي د اثبات کې نه موندلی شي په تتبع او استقرا سره، په تفتیش او په تلاش سره، عقل موجود د قسم آخري په تفتیش سره چې څوک زیات تفتیش وکړي. اوس دا حصر د کلي چې دی په کلیات خمسو کې دا وجه د حصر عقلی ده. څه ده؟ عقلی ده. اقسام د مقسم دایر دی په مابین د نفي د اثبات کې او عقل موجود د قسم آخر نه دی. نو هغه حصر عقلی درته زه اوس ښیم. الکلی المطلق علی خمسة اقسام، مطلق کلی په پنځه قسمه دی. احدها جنس وثانیها نوع وثالثها فصل ورابعها عرض خاصه وخامسها عرض عام. پنځه دي، ولې نه زیات دي او نه کم دي، ځکه کلی به خالی نه وي. هغه نفي اثبات ته توسخیم. کلی به خالی نه وي، یا به عین حقیقت الافرادی یا به جزء حقیقت الافرادی. څنګه کلی به خالی نه، یا به عین حقیقت الافرادی یا به عین حقیقت الافراد نه، جزء حقیقت الافراد به. که کلی چې تا عین حقیقت الافراد و جز نو، نو دا کلی نوع ده او افراد د نوعی دي. که کلی سو عین حقیقت الافراد.
دا عین حقیقت الافراد څه معنا ده د دې کلی معنا موضوع له دا کلی چې واضح وضع کړه او د کومې معنا لپاره د دغه معنا موضوع له هغې ته حقیقت وایي لکه انسان واضح د کومې معنا لپاره وضع کړل حیوان ناطق تشخص مشخص پکې نشته حیوان ناطق حیوان د انسان جنس دی او ناطق فصل دی ځکه چې کوم شی په معنا موضوع له کې داخلي او عام نو هغې ته منطقیان جنس وایي چې کوم شی په معنا موضوع له کې داخلي او خاصي نو هغې ته دوی څه وایي فصل وایي چې په معنا موضوع له کې داخلي او عامي نو هغې ته جنس او چې په معنا موضوع له کې داخلي او خاص هغې ته فصل وایي او دا جنس فصل وایي داخلي په حقیقت تشي کې دا عین حقیقت تشي نو د انسان معنا موضوع له حقیقت څه شی شو حیوان ناطق ځکه دا معنا موضوع له ده او دا حیوان په معنا موضوع له کې داخل او عام دی او ناطق په معنا موضوع له کې داخل او خاص دی نو عام داخله ته منطقیان جنس وي او خاص داخله ته په معنا موضوع له کې فصل وي او د جنس او فصل ته دوی حقیقت الشی وي څه وي حقیقت الشی د کلی حقیقت او د افراد حقیقت یو کلی عین حقیقت الافراد دې کلی ته نوع او افراد ته افراد د نوعي وي مثال په خارج کې لکه انسان شو د انسان معنا موضوع له حقیقت سره حیوان ناطق اوس د فرد راله یو فرد راواله بل به راواله ټول به دغه سي او د زید د فرد د انسان او د زید حقیقت معنا موضوع له سره حیوان ناطق هرکای کې خو تشخص هم دی خو دا تشخص په معنا موضوع له کې داخل نه دی په مذهبي تحقیق تشخص په معنا موضوع له کې داخل نه دی دا شرط دی خارج عارض دی تشخص د حقیقت تشخص نه جز نه دی شرط دی په شخص کې شرط ته وایي موقوف علیه د شی او خارج د شي نه نو حقیقت ته زید څه شی شو تش حیوان ناطق شو تشخص پکې شرط شو اوس د انسان حقیقت څه ووایه حیوان ناطق او د زید حقیقت څه شو دی فرد دی حیوان ناطق تشخص خو په زید کې شته خو په جزئیت سره نه دی معتبر په شرطیت سره معتبر دی نو د دې کلی حقیقت او د فرد حقیقت یو شو اوس د دې بل فرد راواله هر فرد کې به دا چلي بل فرد د زید څوک دی د انسان عمر د عمر حقیقت سره حیوان ناطق هغې کې هم تشخص خارج دی بل فرد د انسان څوک دی بکر د بکر څه حقیقت دی حیوان ناطق تشخص خارج دی بل فرد د انسان څوک دی بی نظیره د هغې حقیقت څوک دی حیوان ناطقه تشخص د هغې نه هم خارج دی نو دلته کې د دې کلي حقیقت او د دې فرد حقیقت څه شو یو شو دا کلي عین حقیقت الافراد شو او کوم کلي چې عین حقیقت الافراد دي نو دې کلي ته څه نوم وایي نوع او افرادو ته څه نوم وایي افراد د نوع اوس د نوع تعریف وکړه دا خو تعریف نه و دا خو وجه د حصر ده د نوع تعریف داسې دی کلي مقول کلي مقول على ما تحت کلي مقول على كثيرين متفقين بالحقیقت نوع څه شی یو کلي دی مقول چې صادقېږي على كثيرين متفقين بالحقیقت فكثيرين متفقين بالحقیقت باندې دون العدد دې په داسې افرادو صادقېږي دا نوع چې هغه افراد متفق الحقیقت دي حقیقت د ټولو افرادو یو دی حیوان ناطق دی او مختلفین بالعدد چې په شمار کې مختلف دي حقیقت یو دی دغه افرادو او شمار یې څه دی مختلف دي او یقعو فی جواب سوال ما هو واقع کېږي په جواب د سوال نه ما هو کې لکه یو سړی چې تپوس وکړي چې الانسان والفرس ما هما ما هو نه مراد باب د ما هو دی الانسان انا الزید والامر ما هما زید امر څه شی دی نو په جواب کې څه راځي انسانونه ته خبره پوه شو دا د نوع تعریف دی کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقیقت
مختلفين بالعدد يقعوا في جواب السؤال ما هو امراد ما هو انا باب ما هو نه نسوق تپوسو کی د دو فردنا چې الزید والعمر ما هما په جواب کې سره انسانون د کدا انسان تمام مشترک دی په ما بین د زید د عمر کې ته په وښوي درته حق ته شو نه واشو کدا کلی عین حقیقت الافراد نو اوس د کدا نفي د اثبات د وجه د حصر عقلی ده اقسام د مقسم د نفي د اثبات په منځ کې دایر دي نو کلی بیا عین حقیقت الافراد یا به نه عین حقیقت الافراد چې عین حقیقت الافراد نه نو بیا بخاری نه یا به جزء حقیقت الافراد یا به خارج عن حقیقت الافراد او دا شکر والا چې عین حقیقت نه ها یا به جزء حقیقت الافراد یا به خارج عن حقیقت الافراد نو که جزء حقیقت الافراد و عین حقیقت الافراد نو جزء حقیقت الافراد نو بیا به خالی نه یا به تمام مشترکی فما بین انواع کلها کی یا به تمام مشترک نه خاص به په یو نوع پوری کچری کلی عین حقیقت الافراد نو جزء حقیقت الافراد او په جزء کې بیا تمام مشترک په ما بین افراد کې دې ته جنس وایي او که جزء حقیقت افراد او تمام مشترک نو خاص په یو نوع پوری نه تفصل وایي اوس مثال د جنس خیا چې جزء حقیقت افراد او تمام مشترک تمام انواع او تشامل لکه حیوان د حیوان افراد راواله افراد انواع دي یو فرد حیوان څوک دی انسان د انسان حقیقت را ولټه وسره حیوان ته نه جز شو بل فرد حیوان څوک دی د فرس حقیقت حیوان ساحل حیوان ته نه جز شو بل فرد حیوان څوک دی حمار د حمار څخه حقیقت حیوان ناحق بل فرد حیوان څوک دی اسد د انواع دي دا اسد څخه حقیقت دی حیوان مختلف حیوان ته بیا جز دا کلی جزء حقیقت الافراد دی او تمام مشترک دی په تمام انواع کې جز دی نو دې ته جنس وایي څه او تعریف د جنس څه دی کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقیقت کلی یو کلی دی مقول چې صادقیږي علی کثیرین مختلفین بالحقیقت په کثیرین باندې چې مختلف الحقیقت دی هغه څوک دی انواع مختلفه دي او یقعو فی جواب سوال ما هو چې واقع کېږي په جواب د سوال ما هو کې لکه یو سړی تپوسو کې چې الانسان والفرس ما هما په جواب کې څه راځي حیوانونه اوس پوه شوې خبره دا د جنس تعریف که کلی جزء حقیقت الافراد و تمام مشترک نو مختص په نوع واحدی پوری نو دې تفصل وي مثال به څنګه لکه ناطق شو د ناطق افراد څه دي دا د انسان چې کوم افراد دا د ناطق افراد دي یو فرد ناطق څوک دی زید د زید څه حقیقت دی حیوان ناطق ته نه جز شو بل فرد دی ناطق څوک دی عمر د عمر څه حقیقت دی حیوان ناطق دی بیا جز شو بل فرد ناطق څوک دی د بکر څه تعریف دی حیوان ناطق دا ناطق د ټولو افراد نه جز شو کلی جزء حقیقت افراد شو او تمام مشترک نه دی ولې ځکه چې دا ناطق خاص دی په یو نوع پورې په انسان کې ناطق معنا موجود دی په نور انواع کې نه نو کلی چې جزء حقیقت افراد تمام مشترک نه مختص په نوع واحد پورې په افراد د یو نوع پورې نو دې تفصل وایي فصل ورته وایي فصل جدایي ته وایي او په دې سره جدایي د یو نوع راځي د بل نه لکه ګوره انسان او فرس دوه نوع دي او دا دواړه په حیوان کې شریکي دي نو دوه څیزونه چې منځ کې چې مابین اشتراکي نو هغو کې مابین امتیازي نو انسان او فرس چې په حیوانیت کې شریک شو نو دې امتیاز به پسې سره انسان به د فرس نه ممتازي په ناطق سره انسان به ناطقي او فرس به د انسان نه ممتازي په ساحل سره نو دې تفصل وایي چې کلی جز د حقیقت افراد وي تمام مشترک نه مختص په افراد د نوع واحدی پورې دې تفصل وي او فصل ورته ولې وي فصل جدایي ته وي او په دې سره جدایي د یو نوع راځي د بلې د
فصل تعریف سره تعریف یو کوس دیش کلی مقول فی جواب ای شیء هو فی ذاته یو کلی دی چې واقع کیږي په جواب د سوال ای شیء هو فی ذاته کی چې سره تاسو کی چې انسان ای شیء هو فی ذاته تبا جواب پت سره ورکای ناطق سره کلی مقول د فصل لا تعریف دی کلی مقول فی جواب ای شیء هو فی ذاته چې سره تاسو کی چې انسان ای شیء هو فی ذاته تبا جواب ورکای ناطق سره دا فصل تعریف او د دریو واړو کلیاتو ته څنګه چې جنس ته یک نو علاقه فصل دی دي ته ذاتیات وي څه ته وي دي ته کلی ذاتی وي دا ذاتیات ذاتیات کی د نسبت منسوب بسوی ذات او دي ته ذاتیات ولي وي ځکه چې دا ذاتیات دي داخل دي په حقیقت ذات کې جنس هم داخل دي په حقیقت افرادو کې او فصل هم داخل په حقیقت افرادو کې او نوعین حقیقت الافراد ده دې ته ذاتیات څه کوي چې دا یا عین ذات دي لکه نوع شوه یا جز ذات جز افراد دي لکه جنس او فصل شو ذاتیات معنا دی وپېژنه کلی ذاتي څو دی په څو قسمه نه درې جنس نوع فصل دې ته ولې ذاتیات ذاتیات منصوب بسوی ذات او ذات دبی افراد دی او دا د افراد سره یا عین حقیقت دی یا جز د حقیقت نو عین حقیقت نوع او جز د حقیقت جنس فصل او ذاتیات ته وری وي د دوی نسبت کی ذات او ذات د کلی افراد ته وي او دا د افراد سره یا عین دی عین ذات یا جز د ذات دی ذاتیات وي لا شاغه شکل چې کلی وي او نه عین حقیقت الافرادی او نه جزء حقیقت الافرادی نو هغه کلی و بیا خارج عن حقیقت الافرادی دیگه بی سوئی خارج بی نه حقیقت الافراد خارج سمانا نه با عین حقیقت الفردی او نه با جزء خارج لیکن هر خارج تا کلی عارضی نشی ویری هغه خارج ته کلی عارضی وي چې د خارجي او لازمي د حقیقت د افراد سره خارجي لازم خارج عن حقیقت الافراد او لازم د حقیقت فرد سره حقیقت الفرد ملزوم او دا کلی به سره لازمي نو خارج به د حقیقت فرد نه د خارج سمانه نه به عین حقیقت فرد نه به جزء خارج به خود حقیقت الفرد سره به لازمي نو دا ته کلی عارضی وي کلی عارضی او دا کلی عارضی بیا په دوه قسمه یو خاصه ده او بل عارض عام دی لکه کوم کلی چې خارج د حقیقت فرد نه او لازمي د حقیقت فرد سره او مختص په دغه حقیقت الفرد پورې بل فرد نه شامل نو دې ته خاصه وي مثال خاصی لکه ضاحکون شو ضاحکون څه څنګه د اسم فاعل دې ته مشتقات وي او دا قانون دی چې د مشتقی لپاره چې یو فرد راځي نو فرد مشتقی جوړیږي په قیام د مبدأ سره دا ضاحک کلی دی او افراد څوک دي خیره ده د انسان چې کوم افراد دي اکثر ضاحک افراد هم دي ځکه ضاحک په انسان پورې خاص دی د انسان افراد څوک زید عمر بکر نو د ضاحک افراد څوک دي زید عمر بکر انا زید څه حقیقت ته ما ته وخه حیوان ناطق زید تینا ضاحک تینا خارج دی نه عین حقیقت ته زید دی او نه جز حقیقت ته زید دی د زید معنا سره حیوانات دی ضاحک فرد څوک دی زید دی انا زید څه حقیقت دی حیوان ناطق ضاحک تینا خارج دی خدا ضاحک مشتقی دی په دې کې مبدا پراته ده په دې زید باندې حمل د ضاحکون کېږي ځکه چې په کلي حملېږي په چا باندې په جزي باندې نو په زید باندې ضاحکون حملېږي او دا د ضاحکون دا حمل چې په دې زید شعر دا مشتقي دی او حمل د مشتق چې په یو شي کېږي حمل صادقه نو علت قیام د مبدي مبدا د ضاحکون سره مصدر زیک دی دا زیک چې زید تعریض شي نو په دا حمل د ضاحکون کېږي د ضاحک فرض کدا مبدا ذهک د انسان زید تنوع عارضه نو بیا په حمل لسه ضاحکون نه کېږي لکه قانون دار چې علت د حمل د مشتق چې په یو شي کېږي حمل صادقه نو علت صحیح قیام د مبدي
زاهق چې په زید صادق کېږي ته زیدون زاهقون وای او دا حمل موږ صادق کونال به صادق کېږي چې په زید پورې د زاهق مبدا ده زهق دی زهق پورې قایمي ته په زهق شروع کړي نو زاهق بشي که په زهق کې شروع نه وکړي او زهق نه کاو بیا ورته زاهق نشي ویلی دا د زاهق فرد څوک شو هلکه د زاهق به زید شو زید او د زید حقیقت څه دی حیوان ناطق زاهق خو نه خارج دی لکه نه عین حقیقت دی او نه جز د حقیقت دی خارج دی او په خارج کې لازم دی ځکه د زهق مبدا سره د زاهق زهق او زهق لازم د چا سره دی د انسان سره د افراد د انسان سره د زید سره زهق لازم دی نو دې خارج لازم تا چې خارج او لازمي او مختص په یو حقیقت پورې دی ته خاصه وایي ځکه دا زاهق خاص دی په افرادو د انسان پورې په افرادو د فرض کې زاهق نشته دې ته خاصه وایي خاصه د شی څه ته وایي خاصه ماخوذه د خصوص نه خصوص او دا خاصه په دې ذل خاصه پورې خاصه ده خاصه د شی څه ته وایي ما یختص بشی ولا یوجد فی غیره نو زهق خاص دی په افراد د انسان پورې او په غیر کې نه موجودي په افراد د فرض کې دا خاصه شو او دا کلی عارضی دی اول قسم د کلی عارضی دی او که خارج د حقیقت افراد نو لازم د حقیقت فرض سره خو مختص په افراد د یو حقیقت پورې نو په ډیرو حقایقو کې موجودو نو دې ته عارض عام وایي او مثال د عارض عام لکه ماشی شو ماشی ماشی اون څه سیګاره سیګاره اسم فاعل مبدا پکې سره ماشی لماشی اشتقاق د چا نه شی دی نو ماشی د مبدا ده او دا ماشی کلی دی په افرادو صادق کېږي خو د افراد څوک دي انسان بل فرس بغل اسد حمار مش دی کی دا مش تک ته وایي د ماشي مبدا مشي دا دا مشي چې په چا پورې قائم وي نه پاغه حمل د ماشي کیږي او دا مشي د افرادو د حیوان سره لازمه ده چا سره د افرادو د حیوان په افرادو د حجر کې مشي نشته په افرادو د شجر کې مشي نشته مشي په چا کې موجوده ده افرادو د حیوان افرادو د حیوان کې نو دا ماشی کولی دی افراد څوک وخایه انسان د ماشی یو فرد فرس د ماشی بل فرد اسد د ماشی بل فرد د حیوان چې څومره افراد انواع دي اکا افراد د ماشی دي ماشی پکې موجوده ده نو حمل د مشتق چې په یو شي کېږي حمل صادق علت قیام د مبدي وي نو ماشی چې په چا صادق کېږي په شي به صادق کېږي چې دا غونه ماشی صادریږي او ماشی پورې قائم وي او ماشي په افرادو د حیوان کې ده نور ته نه شاملېږي دا خاصه شو په افرادو د جنس واحده پورې خو دا په یو نوع پورې نه ده خاصه په ډېرو کې موجوده ده نو دې ته عرض عام وایي څه عرض عام لا یو قسم شو د اقسام الکلي نه حکم کلي شو کلي شو چې خارج عن حقیقت الافراد او د ماشي افراد څوک دی وښایه یو فرد انسان دی د انسان څه معنا ده حیوان ناطق ماشی تینا خارج دی خدا ماشی وسر لازمه ده بل فرد ماشی څوک دی فرس د فرس څه حقیقت دی حیوان ساحل ماشی تینا خارج ده بل خو لازمه ده وسر او بل فرد څوک دی اسد د اسد حقیقت سره حیوان مفترس ماشی تینا خارج ده خو لازمه ده دا کلی چې خارج عن حقیقت الافرادی دا خارج دا معنی نه عین حقیقت نه جزئی خارجي او مختص په افراد د یو حقیقت پورې نه ډېر انواع ته شاملي په یو نوع پورې نه خاص نه دي عرض عام وي څه وایي عرض عام عرض ورته ولې وایي ځکه علت د حمل د قیام د مبدي دی عروض د مبدي دی او عام ورته ولې وایي ځکه چې په ډېرو انواعو کې موجوده ده عام په ډېرو افرادو کې موجود دي دې ته عرض عام وایي او دا پنځم قسم د اقسام الکلي نه دی او تعریف د عرض عام سره د خاصه تعریف ما تاسو ته کړی دی د خاصه تعریف دی کلی مقول فی جواب ای شیء هو فی عرضه لکه یو سړی چې تاسو کې چل انسان ای شیء فی عرضه نو په جواب کې به څه وایي ذاهقون او عرض عام هغه کلی دی چې واقع کېږي په جواب د ای شیء فی عرضه کې هغه
وده عرض عام تعریف داسې دی کلی مقول على ما تحت حقائق مختلفة قولا عارضيا یو کلی دی چې صادقیږي په هغه افرادو چې هغه افراد لاندې د حقایقو مختلفونه یا انواع مختلفه دي چې لاندې د حقایقو مختلفونه دي او حمل عارضي دی لکه ماشي شو د ماشي افراد څوک دي حیوان انسان انواع دي د انسان حقیقت سره حیوان ناطق ماشي تنه خارج دی لازم دی بل فرد څوک دی فرس د فرس حقیقت سره حیوان ساحل ماشي تنه خارج دی خو لازم دی چې خارج او لازمی او په ډیرو انواعو کې موجودي ناګه تعرض عام وي او تعریف د عرض عام سره کلی مقبول على ما تحت حقائق مختلفة قولا عارضيا کلی یو کلی دی مقبول چې صادقیږي علامه په هغه افراد باندې چې هغه افراد لاندې د حقایق مختلفونه او حمل په دغه افراد حمل عارضي وي خاصه او د عرض عام فرق څه شو خاصه هم خارج د حقیقت افرادونه په یو نوع پورې خاصه ده او عرض عام خارج عن حقیقت الافراد دی خو په یو نوع پورې نه ده خاصه په ډیرو انواعو کې عرض عام موجود دی لیکن دی خاصی او عرض عام دواړو ته کلی څه وایي کلی عارضي نو کلی دوه قسمه شو یو ذاتي شو او بل عارضي شو ذاتي څو اقسامو ته تقسیم شو جنس نوع فصل عارضي څو اقسامو ته تقسیم شو خاصی او عرض عام ته او دا کلی عارضي چې دی کې بیا اقسام دی او تقسیم پکې بلوم کوي خو هغه رستره روان کلی چې عارضي وي نو دا عرض به په دوه قسمه یا به عرض لازمی یا به عرض مفارقی عرض لازم دی ته چې لازم د ماهیتی نه منفک کېږي د ماهیت نه په یو وخت کې د اوقاتو نه دغه ته عرض لازم وایي چې په یو وخت کې د اوقاتو د ماهیت نه انفکاک قبلی نو دغه ته عرض مفارق وایي دا عرض لازم مفارق دا عرض لازم بیا په دوه قسمه یو عرض لازم خاصه ده یو عرض لازم عرض عام دی عرض لازم خاصه به څنګه لکه زاهق شو دا زاهق په دوه قسمه دی یو زاهق بالفعل یو زاهق بالقوه بالاستعداد دی دا زاهق چې بالفعل والی چې سره فعل حال خان دی نو دا خاصه څه ده خاصه مفارقه ده ډېر افراد د انسان وي او فعل حال زاهق نه کوي څنګه کوي اوس موږ د انسان افراد یو ځای کوو خو استعداد د ځای کورا کشته کې کوو کولی شو نو دا ظاهر خاصه او په خاصه کې خاصه یې څه ده مفارق ذهق بالفعل خاصه مفارقه ده او چې ذهق بالقوه واخلي بالاستعداد نو بیا خاصه لازمه ده ماهیت انسان نه بیا نه جدا کېږي ذهق بالقوه دارنګ عرض عام په دوه قسمه دی او عرض عام لازمه دی او بل عرض عام مفارقه دی عرض عام لازمه لکه مشي بالفعل والا مشي بالفعل چې فعل حال مشي کوي نو دا مشي بالفعل د حقیقت انواعونه جدا کېږي من کې معنا د ماشي موجوده ده مشي کوو خو بالفعل نشته اوس شته ناس یو کړه مشي څه ته انتقال من مکان الى مکان دیو مکان نبل مکان ته انتقال دی ته مشي وي او دا مشي بیا یو بالفعل او بل بالقوه ده نو مشي چې بالفعل واخلي نو عرض عامي مفارقه دی پیږي او مشي چې بالقوه او بالاستعداد واخلي نو عرض عامي لازمه دی څه پوه نو دا کلی عارضي بیا په څو قسمه شو کلی ذاتي په درې قسمه کلی ذاتي په درې قسمه جنس نوع فصل کلی عارضي خاصه او عرض عام او په دې خاصه او عرض عام دواړو کې یو تقسیم دی هغه سره عرض لازم دا خاصه عرض لازم هم جوړیږي او خاصه عرض مفارق هم جوړیږي عرض لازم څه ته وایي چې د ماهیت د معروض نه په یو وخت کې د اوقاتو انفکاک نه قبلوي عرض مفارق دی ته وایي چې په یو وخت کې د اوقاتو نه انفکاک قبلوي نو ظاهق چې والي او یا ذاهق بالفعل اخلي یا بذاهق بالقوه اخلي كذاهق بالفعل اخلي نو خاصه سره لازم مفارقه ځکه دا انفکاک ذکر بالفعل دی ماهیت انسان نه څه کوي انفکاک قبلي ځکه موږ اوس انسانان نه یو
ازايك بالفعل نعم. زيك بالفعل القرآن منفق شو هو كزويك بالقوة والي بيكون خاصة لازم. خاصة لازمة إذا كزويك بالقوة تستوي استعداد تزهق الاستعداد تزهق ومن كشتيك كونه كوليش فعل يتبيره بس استعداد شتا دارنگی دا ماشی عرض عام دے کر دا عرض عام پا دو قسمه یو عرض عام لازمه دے او بل عرض عام مفارقه دے عرض عام لازمه دے کماشی بالفعل بالفعل دا مفارق دے ماشی بالفعل عرض عام مفارقه دے منگا وسو افراد دا انسانی او من که دا ماشی معنی موجوده دا بالفعل لکا بالقوة بالفعل خونشتا بالفعل خونشتا دا ناس نیو خو بالقوة را کشتے نو ماشی دو قسم شو یو بالفعل شو یو بالقوة شو نو ماشی بالفعل عرض عام مفارقه شو او ماشی بالقوة عرض عام لازمه شو دا لازم بیا په دو قسمه دی یو لازم د نفس ماهیت دی لازم الماهیت او دویم لازم الوجود دی عرض لازم کی بیا تقسیم دی عرض لازم بیا دو قسمه دی یو لازم الماهیت دی چې لازم د نفس ماهیت دی او دویم لازم د ماهیت موجوده دی لازم د نفس ماهیت قطع نظر د وجود نه چې وجود پکې اخلي کنالی هغې ته لازم د نفس ماهیت وایي بل لازم د ماهیت من حیث الوجود دی دغه لازم د ماهیت صریح چې د ماهیت موجود والی نو لازم د ماهیت من حیث الوجود فی الخارج او لازم د ماهیت من حیث الوجود فی الذهن نو د لازم تقسیم بیا کوي دو قسمه ته یو لازم الماهیت بل لازم الوجود لازم الماهیت څه ته وایي چې لازم د نفس ماهیت دی چې د ماهیت کې لحاظ د وجود نه کوي نو هم دی ورسره لازم دی دیتا لازم دا نفس ماهیت و یا لازم الماهیت و تو او بل لازم دا ماهیت دے خوچ دی من حیث الوجود والی نگا لازم دا ماهیت من حیث الوجود چی ماهیت پا حیثیت دا وجود سرا والی دیتا لازم الوجود وی بیا لازم دا نفس ماهیت ندے لازم دا ماهیت من حیث الوجود دے دا وجود بیا پا دو قسم نے یو وجود خارجی دے او وجود ذہنی دے یو لازم دا ماهیت من حیث الوجود الخارجی بل لازم دا ماهیت من حیث الوجود الذهنی لازم دا نفس ماهیتی دا نفس ماهیت سر لازم قطع نظر دا وجود نه چې دا وجود لحاظ پکې کای کنه کای داغه مثال بڅنګ لکه زوجیت لازم دی د نفس ماهیت د اربعه سره زوجیت سره لازم دی د نفس ماهیت د اربعه سره ماهیت د اربعه سره أربعة عدد ينقسم إلى المتساويين الزوجية تتوي انقسام إلى المتساويين مقابل سلي فردية تتوي عدم الانقسام إلى المتساويين دا زوجية لازم ده نفس ماهية أربعة أسرة دا نفس ماهية أربعة وشوالي ماهية أربعة أسرة عدد أربعة تتوي دا عدد عبارت دي مراتبنا أربعة ستوي مرتبة من العدد يوم مرتبة دا عدد دا ما فوق الثلاثة وما تحت الخمسة أربعة شاتوي مرتبة من العدد يوم مرتبة دا عدد دا كم عدد ما فوق الثلاثة جد ثلاثون لباسي وما تحت الخمسة ودا خمسون لاندي دي مرتبة أربعة وي دا عدد چې دي شمارونه دا ټول مراتب دي واحد کوم عدد ته وي واحد دا ته وي هغه عدد ته وي چې د لاندې نه او لپاسه اثنين د اثنين کوم ته وي هغه مرتبه د عدد ته وي واحد هغه مرتبه د عدد ته وي چې لاندې بل عدد نه او لپاسه اثنين کومي مرتبه د عدد ته وي اثنين هذا مرتبه عدد توي ما فوق الواحد او ما تحت الثلاثه نكم عدد ما فوق الواحد او ما تحت الثلاثه اغيت تسنم ويدا مرتبه اثنين ثلاثه شاتوي ثلاثه هذا مرتبه عدد ما فوق الثلاثه وما تحت الاربعه ده بيصير ثلاثه اربعه كم مرتبه عدد هذا مرتبة عدد ما فوق الثلاثي أو ما تحت
صحیح خمسه دغه ته اربعه وایي دا عدد ټول مراتب دي. اوس دا زوجیت چې دی زوجیت تاسو ته لازم د ماهیت ښیم. یو لازم د نفس ماهیت دی، یو لازم د ماهیت من حیث الوجود دی. د عرض لازم چې نه ده د عرض عام یو قسم نو او کنه نو عرض لازم په دوه قسمه دی. یو لازم الماهیت دی، یو لازم الوجود دی. لازم الماهیت څه ته و چې لازم د نفس ماهیتي قطع نظر د وجود نه، او لازم د وجود هغه ته و چې لازم د ماهیت خو په حیثیت د وجود سره وجود پکې کوي. نو لازم د ماهیت د نفس ماهیت دی ته لازم الماهیت وایي. لکه زوجیت چې دی دا لازم دی د ماهیت د اربعو سره قطع نظر د وجود نه. لا د اربع زوجیت سره دا لازم دی د ماهیت د اربعو سره، او ماهیت د اربعو سره مرتبه من العدد ما فوق الثلاثه وما تحت الخمسه. دا مرتبه د عدد چواله دا ملزومه را او زوجیت سره څه دی لازم دی لازم د نفس ماهیت او لازم الوجود دی لازم د ماهیت من حیث الوجود. لکه سواد چې دی لازم دی د ماهیت د حبشي سره. ماهیت د حبشي ماهیت انسانی دی، د حبشي ماهیت سره حیوان ناطق خو چې توروالی پکې نو دا سواد لازم دی د چا سره د ماهیت د حبشي سره. ماهیت د حبشي سره د انسان ماهیت او د حبشي ماهیت یو دی، ځکه حبشي خرگوش انسان دی. د انسان څه ماهیت دی حیوان ناطق. نو نفس ماهیت د حبشي څوک دی حیوان ناطق دی، او دا سواد سره لازم دی. خو دا سواد لازم د نفس ماهیت د حبشي سره نه دی، ځکه نفس ماهیت د حبشي حیوان ناطق دی په هر انسان کې موجود دی. نو که دا سواد صحیح لازم د ماهیت د حبشي نو بیا به هر انسان اسودی صحیح. نو دا سواد لازم دی د چا سره لازم دی د حبشي سره. په حبشي کې دوه خبرې دي، یو د حبشي ماهیت دی او بل د حبشي وجود دی. یو د حبشي ماهیت دی، یو د حبشي وجود فی الخارج دی. دا سواد چې دی لازم د نفس ماهیت د حبشي نه دی، ځکه ماهیت د حبشي سره نو دی که لازم د نفس ماهیت چې د حیوان ناطق سره سواد لازم شي بیا به هر انسان صحیح اسودی والامر لیس کذالک. نو معلومیږي چې دی لازم د ماهیت د حبشي سره نه دی، دی لازم د چا سره دی وجود سره د ماهیت سره دی. خو چې دا ماهیت من حیث الوجود فی الخارج والی چې دغه حیوان ناطق په خارج کې په ضمن د حبشي کې موجود والی ماهیت من حیث الوجود فی الخارج. دغه ماهیت د حبشي سره حیوان ناطق دی چې په دې حیثیت سره والی چې دا حیوان ناطق موجود دی په ضمن د حبشي کې. نو بیا سره سواد لازم دی، دی لازم د ماهیت نه دی د نفس ماهیت نه دی، دی لازم د ماهیت من حیث الوجود دی او د ماهیت من حیث الوجود الخارجي دی. دی ته بیا لازم الماهیت وجود وي. خو دا لازم الوجود چې دی دا لازم د ماهیت من حیث الوجود دی. پیږي په مطلب. او دغه وجود په دوه قسمه دی، یو وجود خارجي دی او بل وجود ذهني دی. یو لازم د ماهیت من حیث الوجود الخارجي او بل لازم د ماهیت من حیث الوجود الذهني دی. ته لازم الماهیت وایي، خو لازم د ماهیت په دوه قسمه دی، یو لازم د ماهیت من حیث الوجود الخارجي، یو لازم د ماهیت من حیث الوجود الذهني. نو لازم په څو قسمه شو، درې قسمه شو. یو لازم د نفس ماهیت شو، دویم لازم د وجود من لازم الوجود شو. وجود دوه قسمه شو، لازم د وجود خارجي او بل لازم د وجود ذهني. درې قسمه لازم عرض لازم شو. یو لازم د نفس ماهیت، یو لازم د وجود د ماهیت من حیث الوجود فی الخارج، بل لازم د ماهیت من حیث الوجود فی الذهن. مثالونه چې لازم د نفس ماهیت نه دی ته لازم الماهیت وایي. لکه زوجیت لازم دی د نفس ماهیت د اربعو سره سره او نفس ماهیت د اربعو سره مرتبه من العدد ما فوق الثلاثه وما تحت الخمسه. دغه مرتبه د عدد څوک ده
اربعه دي او له دې سره زوجیت لازم زوجیت څه ته وایي انقسام المتصابه دویم لازم د ماهیت من حیث الوجود دی د نفس ماهیت لازم نه د ماهیت موجوده لازمي دا بیا په دوه قسمه دی یو لازم الوجود الخارجي دی او بل لازم الوجود الذهني دی لازم د وجود خارجي لکه سواد شو چې لازم دی د چا سره د ماهیت د حبشي سره خو من حیث الوجود چې دا وجود د دې ماهیت په خارج کې په ضمن د حبشي کې والی نو ماهیت د حبشي څوک دی حیوان ناطق دی او د دې حیوان ناطق سره سواد نه دی لازم ځکه بیا به هر انسان اسود شي دا لازم دی د ماهیت د حبشي سره چې حیوان ناطق دی خو چې من حیث الوجود فی الخارج په خارج کې دا ماهیت موجود په حبشي کې والی نو بیا سره سواد لازم دی چې حیوان ناطق ماهیت حبشي دی او دا په دې حیثیت سره والی چې په خارج کې موجود فی ضمن الحبشي دی نو سواد سره لازم دی دې ته لازم د وجود خارجي وي ښه دویم لازم د وجود ذهني دی لکه کلیت شو د پاره د انسان دا انسان ملزوم دی او کلیت سره لازم دی دا کلیت چې د انسان سره لازم دی د نفس ماهیت د انسان سره نه دی لازم د ماهیت موجوده سره کلیت لازم دی چې دا ماهیت د انسان په ذهن کې والی ماهیت د انسان حیوان ناطق دی او دا حیوان ناطق چې په ذهن کې والی نو سواد سره څه دی لازم دی او که دا حیوان ناطق په خارج کې والی نو په خارج کې حیوان ناطق خو په زید امر کې موجود دی بیا سره کلیت نه دی لازم بیا سره جزئیت لازم دی دا کلیت د لوازمو د چا نه دی د لوازمو د ماهیت د انسان نه دی کلیت لازم دی د ماهیت د انسان سره خو چې دا ماهیت د انسان په کوم حیثیت سره والی په حیثیت د وجود سره والی خو په حیثیت د کوم وجود سره یو وجود خارجي دی او بل سره وجود ذهني دی نو ماهیت د انسان څوک دی حیوان ناطق دی او کلیت سره لازم دی خو دا کلیت سره لازم په ذهن کې دی که په خارج کې دی په ذهن کې دی په خارج کې نه دی دغه حیوان ناطق چې په خارج کې وارد دا په ضمن د زید د امر کې موجود دی دا جزئی شو هغه سره خو جزئیت لازم دی خو د سره دا کلیت کله لازم دی چې دا ماهیت د انسان په ذهن کې والی نو کلیت سره لازم دی ته پوه شئ نو تمام اقسام د کلی عارضي څو شو ووایه اول دو دی یو خاصه بل عارض عام دی او په هر یو کې بیا تقسیم چاته کی عارض ما څه عارض لازم عارض مفارق او بیا عارض لازم په دوه قسمه یو لازم د ماهیت دی یو لازم د وجود دی او په لازم د وجود کې یو لازم د وجود خارجي دی او بل لازم د وجود ذهني دی ټول اقسام د کلی مې ته بیان کړل خاصه یو لازمه ده او بل مفارقه ده عارض عام یو لازم دی او بل مفارق او بیا د عارض لازم چې د کې تقسیم دی یو لازم الماهیت یو دویم لازم الوجود الخارجي او دریم لازم الوجود الذهني چې لازم د وجود خارجي هغه کوم یو دی سوال چې لازم د نفس ماهیت یا بسنګي لکه زوجیت لازم دی د نفس ماهیت اربعه سره دا لازم الماهیت او لازم لازم الوجود بیا په دوه قسمه یو لازم د وجود خارجي دی لکه سواد لازم دی د چا سره د ماهیت د حبشي سره او د ماهیت موجوده سره ماهیت خود د څوک دی حیوان ناطق دی د دې سره سواد نه دی لازم کله بیا به هر انسان اسودي دا لازم دی د وجود خارجي سره چې دغه حیوان ناطق په خارج کې موجود شي په ضمن د حبشي کې نو سواد سره لازم دی دا لازم د وجود خارجي شو دویم لازم د وجود ذهني دی لکه کلیت لازم دی د چا سره د انسان سره او چې انسان په ذهن کې موجود والی په خارج کې وجدان په خارج کې خود د افراد موجود دي دا سره کلیت نه لازم سره جزئیت لازم دی او شوي په کته تعریفات اوس کوي دا ټول وجه د حسر او تمام اقسام د کلی مینه ته خو ذاتی درې اقسام شو د عارضی
خاصه او عارض عام شو او په خاصه او په عارض عام کې بیا څه شو دو عارض لازم او عارض مفارق او په عارض لازم کې بیا لازم الماهیت او لازم الوجود الخارجي او لازم الوجود الذهني كلي بر 5 نوع است جنس و نوع و فصل و عارض خاصه و عارض عام جنس کلی را گوین جنس آغا کلی توی که داخلی ماهیت باشد چه داخلی پا ماهیت تفرد کی داخل پا ماهیت تفرد کی دا مانا چه جز دا ماهیت تفردی خواه داخل و بر مختلف الحقائق اطلاق توان کرد و پا مختلف الحقائق بانی اطلاق توانی کول یعنی معنی دارا یہ جنس آغا کوری دے چی داخلی پا ماہیت تا افرادو کی افراد انواع دے دا ہر نوع پا ماہیت کی دے داخل نے جز دے او پا مختلف الحقائق افرادو بنے اطلاق کی او پا عربی کی تعریف دار دے جنس کوریون مقول علی کثیرین مختلفین بالحقیقت یقعو فی جواب سوال ما ہوا مثال خید جنس چنان کی چنان کی حیوان لکه چه حیوان کی داخلی ماهیت انسان است چه داخلی پا ماهیت انسان کی ذکر انسان حقیقت سره اوکا حیوان ناطق حیوان تینا جز ده و بر آدمی اپا مختلف الحقیقت اطلاق کی و بر آدمی پا بنی آدم چه انسان ده و اسبا فرس و شتر ابل اطلاق توان کرد و طول اطلاق کی یعنی پا مختلف الحقیقت افراد اطلاق کی انسان حیوان ناطق دے نو فرس حیوان ساحل لے نو شتر اوخ اگر بیا حیوان طویل لے حیوان طویل رونق دے دا طویل رونق دا فصل لے و نوع کلی را گوین نوع آغا کلی توی کہ تمام ماہیت باشد تمام ماہیت افراد دے تمام ماہیت من این حقیقت فرد دے دا حقیقت دا فرد حقیقت یوی و پا افرادو کیا تشخص سرے خارج دے عارض دے و بر مختلف العدد اطلاق کند پا مختلف العدد من اطلاق کی و مختلف الحقیقت نے کی زکا افراد متفق الحقیقت تی چنانچہ انسان لکه چې انسان شو دا اوس نه والا چې بر زید و عمر و بکر اطلاق توان کرد و زید عمر بکر اطلاق کی دا زید عمر بکر متفق الحقیقت تی او مختلف العدد دی فصل کلی را گوین فصل آگا کلی توی چې داخلی اصل ماهیت چې په اصل ماهیت تا افرادو کی داخلی مثال ما خول ناطق دا ناطق افراد څوک دی د انسان چې کوم افراد دی دا ناطق دی او دا انسان افراد تو کو زیدو دا ناطق فرد زید شو او دا زید حقیقت سره حیوان ناطق پاکی داخل لی دا امر حقیقت سره حیوان ناطق ما تشخص ناطق پاکی داخل لی دا هر فرد افرادو نده دا حقیقت نده جز ده خو مختص تے پا افرادو دا یو نوعی پوری دا انسان پا افراد دی تفصل ہوئی کہ داخلی ماہیت باشد و بدان دیتا بیا فصل ولی ہوئی دکا پا دسر تمیز دا یو نوعی کی گی دا بلی نوعی دو نوعی چیزی دا پا جنس کی شریکی بھی انسان و فرس و حیوان کی شریک تھی دا جنس دی دو نوعینو پا میز کی مابین اشتراک شو او دا قانون دی چی دو کم دو سیزنو پا میز کی مابین اشتراکی دا دی پا میز کی مابین امتیازی دا پار دی خبری چی لازم نشی وجود دو مبهم بید محاصل نا حیوان دا انسان دا فرس پا میز کی مابین اشتراک شو نوز با دی انسان دا فرس پا میز کی مابین امتیازی دا مابین امتیاز تا فصل ہوئی انسان حیوان دے خو ناطق دے دے پا ناطق سر ممتاز شو دا فرس اور فرس حیوان دے انسانو حیوان ساحل لے ممتاز دے انسان نا ساحل سر دا جنس تا دو نوعینو پا مینس کی مابین امتیاز شو اور دا فصل اس شو
ما جنس ما به الاشتراك شو نو مبهم شو او دا فصل امام امتیاز شو دا تفصیل شو محصل شو جی دا محصل شو ولی که دا یو دو چیزونو په منځ کې جنس ما به الاشتراک شي او فصل رانشي لازم بشي وجود د مبهم بدون محصل دا ټول منطقي اطلاقات دي کنه نو دی فصل ته فصل ولی وي ځکه د امتیاز د یو نوعي کوي د بلې نوعي هغه دواړه نوعین چې شریکي په جنس کې د امتیاز د یو نوعي کوي د بلې نوعي نه ځکه ورته فصل وي فصل جدایي ته وي د یو نوع جدا کوي د بلې نوعي نه چې هغه دویمه نوع د اولې نوع سره په جنس کې شریکي نو فصل هغه کلی دی چې داخل دی په ماهیت د فرد کې و بدان تمیز او په دې فصل سره تمیز یک نوع حاصل شود د یو نوع حاصلیږي از انواع دیگر د نورو نوعونه چنان کې ناطق کې بدان چې په دې ناطق سره تمیز انسان است تمیز د انسان دی از حیوانات دیگر د نورو حیواناتو و هر یک از جنس و فصل را هر یو د جنس او د فصل ته ذاتی گوینده ذاتی درې قسمه نه خود دوه جوړ کړ دي د جنس او فصل ته د ذاتی ویلي او ذاتی غونې دی هغه ته وایي چې جز د ذاتی چې جز وي د حقیقت افراد او نه خو عین حقیقت افراد د دې ته ذاتی نه وایي د ذاتی چاته وایي چې داخلي په ذات کې آزاد فرد دی نو دې کلی ذاتی هغه ته وایي چې جز د حقیقت فرد دی او جز د حقیقت فرد دی یو جنس دی او الفصل نو ته ذاتی نه وایي چې نوع ته ذاتی نه وي نو دا نوع په مابین د کلی ذاتی او د عارضي کې واسطه راځي دا مذهب رقیق دی ذاتی بدنګه کوم ته وایي چې عین ذاتی لکه نوع شو یا جز د ذاتی لکه جنس فصل شو تحقیق دقه دی نو جنس او نوع او فصل درې واړه په کلی ذاتی کې راشي او خاصه عارضي هم په کلی عارضي کې راشي ځکه د ذاتی او د عارضي په منځ کې فاصله واسطه نشته څه نشته څوک چې واسطه وایي دا مذهب ضعیف دی یو فرقه وایي چې کلی ذاتی هغې ته وایي چې جز د ذاتي نو که جز د ذاتو تمام مشترکونه جنس دی که جز د ذاتو خاص په یو نوع پورې نو فصل دی او دا نوع چې دا ذاتی نه دی ذاتی دی ته وایي چې جز د ذاتي او نوع خو عین حقیقت افرادو دی جز نه دی دا نوع د ذاتی نه وباسي او عارضي هغه کلی ته وایي چې خارج د حقیقت افراد نه او خارج کوم ته وایي چې جز نه جز نه او عین حقیقت هم نه خارج او لازمي نا کلی عارضي شو عارضي دوه قسمه شو خاصه او عارضي عام شو نو ذاتي دوه قسمه شو جنس او فصل شو او عارضي دوه قسمه شو خاصه او عارضي عام شو او کلیات خو پنځه دي نو دا نوع واسطه وي په مابین د چا کې د ذاتي او د عارضي کې نوع نه کلی ذاتي شو نه عارضي شو ځکه ذاتي هغې ته وایي چې جز د ذاتي دی خو عین ذات دی او عارضي هم نه شو عارضي کوم ته وایي چې خارجي د ذات نه جز د ذات نه نه کلی عارضي خاصه او عارضي هم شو دا نوع څه شی شو دا خو نه ذاتي شو نه عارضي شو دا خبره غلطه ده ذاتی به دې ته نه و چې خاص جز د ذاتي ذاتی به دې ته و چې یا عین ذاتي لکه نوع شوه د دې حقیقت د افرادو حقیقت یو وي عین ذاتي دغه تم ذاتي یا جز ذاتي لکه جنس فصل شو نو چې دا تحقیق موږ وکړو ذاتي چاته و چې یا عین حقیقت یا جزي او عارضي چاته و چې نه عین حقیقت یا نه جزي خارجي لازمي دا به خاصه عارضي عام شي نو د ذاتي او د عارضي په منځ کې به څه رانشي واسطه رانشي دا غوره مذهب دی وی و هر یک از جنس و فصل را ذاتی گوین و عارضی عام کلی را گوین عارضی عام کلی ته وی که در دو نوع چې په دو نوعو کې یا بیشتر یا په زیاتو د دو نوعو کې موجود باشد چنانچه مشی لکه مشی شو بر انسان و دیگر حیوانات موجودات و نور حیواناتو کې موجوده ده و عارضی خاصه کلی را گوین عارضی خاصه کلی ته وی که در یک نوع موجود باشد حسب و فقط چنانچه ذهن که در انسان موجود است
وذر حيوانات دیگر نیست. घंटे